الله یقیم دا چې دوی دواړه قایم اونساتي حدود الله حدود د الله د حدود د الله نه څه مراد دی چې ښځه او د خاوند د یو بل حقونه نه پوره کوي ځکه چې یو بل سره محبت نه نو حق په یو بل سره پوره کوي دی ول جامه او پیزاروم نه کوي دی ورل چې کوم نه نان نفقم بیا نه ور کوي پیسې ولم نه ور کوي د غرنګ ښځه بیا عزت هم نه کوي نو کو دواړه د الله حدود قایم نشي ساتلی نو بیا چې کوم دی بیا به اختیار شته فإن خفتم پس کو چې تاسو یریږئ څوک یریږئ کو د دې ښځې او د خاوند چې کوم اولیاء دي کوم وارثان دي کو چې تاسو یریږئ د دې خبرې نه الله یقیم حدود الله دا چې دوی به قایم اونساتي حدود د الله دا دواړه به د الله حدود یعنی د یو بل ښځه او د خاوند به د یو بل حق ادا نه کړي د حدود د الله نه مراد څه دي دلته کې د ښځې او د خاوند په یو بل چې کوم حق دی دا به ادا نه کړي نو فلا جناح نو بیا هیڅ ګناه نشته علیهما په دې دواړو باندې په دې ښځه او خاوند باندې فیما په هغه څه کې افتدت به چې ښځه معاوضه ورکي او ځان خلاص کړي چې ښځه معاوضه ورکي افتدت فدیه ورکي معاوضه ورکي به په بدله د طلاق کې بیا دې ته بیا د دې نه چې کوم دی د خلع مسله شروع شوله حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه د صحابي دی نو حضرت زید بن کیس رضی الله عنه د دې بیبي نبی علیه الصلاۃ والسلام لراله او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د الله پیغمبره زما د ثابت بن کیس رضی الله عنه د خوې ډېر خوښ دی خوې ډېر ښکلی دی د په دیندارۍ باندې د دیندارۍ نه چې کوم دی ناراضه نه یم دینداري مو هم ډېره خوښه ده ډېر دیندار هم دی ښکلي خوی هم دی او خو زه چې مسلمانه شوی یم نو ما ناشکري هم نه ده کړې خو د الله پیغمبر زما ورسره زړه نه لګي نو د خلاصي څه لار به وي چې دنه زه خلاصه شمه د حضرت ثابت بن قیس رضی الله عنه بیبي ده دا نبی علیه السلام لراله وي د الله پیغمبره زما د خپل خاوند د عادات خوښ دي او زه د دې نه ناراضه نیم خو دې مې خوښ نه دي او زه چې مسلمانه شوی یم نو ما ناشکري نه ده کړې نو د الله پیغمبره د ده نه د خلاصۍ شرعي لار به وي چې زه د نه خلاصه شمه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دې بیبي ته ولې وفرمیل ورته ویې تاله چې حضرت ثابت بن قیس رضی الله عنه کوم باغ په مهر کې درکړی دی نو هغه مهر ته واپس دله ورکئ نو هغې وی او حضرت بن ثابت رضی الله عنه نبی اسلام راغی حضرت ثابت بن قیس رضی الله عنه ورته وی ته دا باغ د خپلې بیبي نه قبلی نو هغه ورته وی او د الله پیغمبره قبولوم وی دا دې قبول که او بدله کې وله یو طلاق ورکړه نو حضرت ثابت بن قیس رضی الله عنه هغه باغ واغستو او بیبي له د هغې په بدله کې طلاق ورکړو علما وی دا په خلع باندې دلیل دی د دې وجې نه د امام شافعي او د امام ابو حنیفه رحمه الله په دې کې اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمه الله وی کو دا ښځه چې کوم دی خلع کوي خلع دی چې ښځه طلاق غواړي او په بدله کې وله مال ورکوي نو کو دا ښځه خلع کوي نو د خاوند د دې ښځې نه دومره مال اغستی شي څومره چې د دې مهر دی د مهر نه زیات نشي اغستلی امام ابو حنیفه رحمه الله وی او هغه دلیل کې دا خبره پیش کړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي چې کوم باغ ورله په مهر کې خپلې بیبي له ورکړی نو اکته واپس واغست د هغې نه زیات وانه غست امام ابو حنیفه رحمه الله وی او امام شافعي رحمت الله علیه چې زیات تم اغستلی شي نو زمونږ په نسبت باندې چې زیات واغست نو عند القاضي معتبر دی خو مکروه دی نو اغستل دوره مال به اخلي چې صورت د چې کوم نه مهر ورکړل د مهر نه زیات په نه اخلي نو دا په خلع باندې دلیل دی نو دغه رنګي کو غلطي د ښځې د طرف نه نو بیا خدا خاوند دوی چې ما ته مهر پرېښی دی یا د مهر عمره مال به وله ورکړي یا د هغې نه کم به وله ورکړي او ما ته د دې په بدله کې طلاق راکړو نه به د طلاق ورکړي دې ته خلع ویلی شي ښځه په خپله ځان ته طلاق نشي ورکولی بلکې د خاوند نه به غواړي او کو د خاوند غلطي د خاوند د طرفه نو بیا به خاوند د دې مال نه اخلي مهر به نه وي دا ناجایز دی حرام دی ولا یحل لکم ستاسو دپاره حلال نه دي نو فإن خفتم پس کو چېرې تاسو یریږئ الله یقیمه فإن خفتم کو چېرې تاسو یریږئ د دې نه چې کوم دی مراد د دغه دواړو وارثان دي او رشته داران دي د ښځې او د خاوند کو چېرې تاسو یریږئ الله یقیمه دا چې دی دا ښځه او خاوند به حدود الله قیم نه کړي حدود د الله پاک فلا جناح علیهما نو بیا هیڅ ګناه نشته په دې دواړو باندې فیما په هغه کې افتدت به چې ښځه فدیه ورکړي دې سړي ته او ځان خلاص کړي طلاق ته والی یعنی فدیه ورکړي او ته مهر پرېږدي به په هغې سره طلاق والی تلک حدود الله دا حدونه دي د الله تعالی فلا تعتدوها تاسو بهر موزئ د دې حدونو نه ومن یتعد څوک چې بهر ووتو حدود الله د حدود الله نه فاولئک هم الظالمون هم دا هلک ظالمان دي
چې کوم خلک د الله د حدودو نه بهر ووتو نو دا د الله دا چې کوم دی خلک ظالمان دي.